من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حجبت الجنة بالمكاره وحجبت النار بالشهوات، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. زما دبي ورسکتونکو ناظرینو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ملګرو، زمونږ مخکې موضوع د جنت متعلق باسم کړی و او باقي د جهنم تذکره هم شوي وه. نن زمونږ موضوع مختصرا د جهنم یوه واقعه هغه بیانول دي او باقي زمونږ دپاره یو عبرت دی چې مونږ د دې نه فایده واخلو او د هغه ګناهونو نه سړی ځان وساتي. او واقعه داسې د حدیث کې راځي چې کله الله رب العالمین جهنم ته خلک داخل کړي او فیصله وکړی شي، نو په دې جهنم کې بیا خلکو ته قسمه قسم عذابونه څه کېږي، دا میلاویږي. خو بعضې خلک داسې دي چې هغوی ته به دومره سخت عذاب میلاویږي چې د هغوی د لاسه به نور چې کوم جهنمیان یا هغوی به هم صحیح په عذاب کې به وي. لکه یو عذاب خو به د جهنم وي او بل عذاب به د دوی نه ورته څه کېږي، عذاب یو عذاب به وي، یو مصیبت به وي د دوی د وجې نه. نو یو په دې کې دا څلور قسمه خلک دي او د دې نه به نور جهنمیان پناه غواړي او د دوی نه به څه کوي، فریاد کوي. یو په دې کې هغه سړی دی چې هغه څه کوي، چې هغه به داسې کسي چې د هغې خپې به د زنځیرونو باندې تړلی شوي، په زنځیرونو باندې، او د پاسه به په ده باندې د وسپنې پیټۍ او په هغې کې به سیس لټې پیدا په ده باندې یو قسم نه بندی. دویم نمبر هغه سړی دی چې هغه به دا کلمې نه دي، دا په ځان پورې، دا به کلمې به په جهنم کې په ځان پورې راکاږي. او دریم نمبر هغه سړی دی چې د هغې د خولې نه به دغه الټۍ او دغه وینې څه کېږي، دا به د هغې د خولې نه دغه رنګې ځای دا به بهیږي. او څلورم نمبر هغه کس دی چې هغه به د خپل تن نه غوښې را جدا کوي او کټکۍ به او دا به خوري او افسوسونه او دا جړاګانې فریادونه به کوي. وایي دا جهنم والا به فیصله وکړي چې یاره راځئ چې ورشو دې خلکو ته څه عذاب دی، دوی باندې څه مصیبت دی چې د دوی د لاسه موږ هم په جهنم کې څه یو، موږ تنګ یو. نو چې کله دو راشي او راجمع به شي، اولني کس ته به ورشي چې ای کمبخته، ای د الله تعالی د رحمت نه لرې، الله تعالی دې تا تباه کړي، الله تعالی دې تا هلاک کړي. تا داسې کومه یوه ګناه کوله چې د دې په وجه باندې تا ته اوس هم ډېر زیات ګناه تکلیف دی او د هغې د وجې نه ستا د وجې نه موږ ته یو قسم نه څه یو، موږ ته هم تکلیف دی. نو دا به ورته دا خبره وکړي چې ما د خلکو حقونه خوړل. اولنی لمبر هغه کس چې د هغه خپې به په زنځیرونو باندې تړلی شوي او د پاسه په ده باندې به د وسپنې صندوق وي. نو دا به ورته دا خبره وکړي چې ما د خلکو حقونه خوړل، د چا مې برید والی دی، چا مې یو حق خوړلی دی، چا مې قرض خوړلی دی. نو په دې نه پته ولګي چې پر دې حق چې دی دا خوړل نه دي پکار. یعنې دغه سزا به ورته په جهنم کې میلاویږي. الله رب العالمین دې موږ د دې سزا نه څه کړي، وساتي. دویم نمبر هغه کس دی چې هغه به کلمې په ځان پسې راکاږي، هغه به ورشي و ای د الله تعالی د رحمت نه لري، الله تعالی دې تا تباه کړي، الله تعالی دې تا هلاک کړي. چې ستا د وجې نه موږ په افسوس کې یو او موږ دغه رنګ په مصیبت کې یو. تا کومه یوه ګناه کوله چې الله تعالی اوس داسې عذاب درکوي. نو دا به ورته وفرمایي چې ما څه کوله، ما د تشو بولو نه ځان نه ساتو. لکه عام طور باندې سړی کله د تشې امتیازي بول چې ورته ویلی شي، یو ډک اودس دی او تش اودس دی. دا تش اودس ماتې چې کومه دي د دې نه ځان ساتل پکار دي، د دې د دارو نه، د دې د بېلمازه کېدو نه ځان ساتل پکار دي. ځکه چې کله یو سړی بېلمازه وي نو د هغې لمونځ هم الله تعالی څه کوي، دا نه قبلوي. نو د دې د وجې نه ورته دا عذاب څه کېږي، دا میلاویږي. د دریم کس له به ورشي چې هغه به دغه الټۍ او دغه رنګې دا الټۍ به کوي او دا الټۍ او دغه رنګې دا الټۍ د وینې چې کومه دي د ده د خولې نه به دا به روانې وي. نو دا به دته به هم وایي چې ای کمبخته، ای بدبخته، ته کومه کس وې. مطلب دا چې الله تعالی تا هلاک کړي چې تا کومه یوه ګناه کوله چې ستا په وجه باندې موږ پسې یو، په جهنم کې یو او موږ ته یو قسم نه ډېر زیات سره تکلیف دی. لکه جهنم کې خو به دوی لکه ستا د وجې نه موږ ته ډېر زیات تکلیف دی. نو دا به ورته وفرمایي چې ما څه کولو، ما به دخل د ګناه نه څه کول، لذت به مې اخیستو، د ګناه نه به مې خوند اخیستو. یو ګناه کولی، یو د ګناه نه لذت اخیستل دي. لکه سړی یو ګناه کوي او ته چې لذت اخلي ته ورته ګورې، نو دا هم داسې شوه لکه ته هم په دې ګناه کې څه شریک یې. او څلورم نمبر هغه کس دی چې هغه به څه کوي، هغه به د ځان نه غوښې کټکۍ او دا به خوري. نو د ده نه به تپوس وکړی شي چې الله تعالی دې هلاک کړه، الله تعالی دې تباه کړه چې ستا د وجې باندې موږ داسې په مصیبت کې یو، ستا کومه یوه ګناه کوله. نو دا به ورته وفرمایي چې ما دوه قسمه ګناهونه کول، یو مې غیبت کول او بل مې چې کوله چغلي کوله. نو په کار چې د دې څلور قسمه ګناهونه نه ځان څه کړو، د دې نه ځان وساتو. نو الله رب العالمین دې په دې حدیث باندې په دې واقعې نه موږ ته عبرت را نصیب کړي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. دا ویډیو د نورو ملګرو سره هم څنګه شیر کړئ چې تاسو ته په دې باندې هم څه کېږي، فایده میلاو شي.